अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर अल कबीरिल मुतआल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीका लहू फ़िज़्ज़ाति वस्सिफ़ात। वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला बिलबराहीन वल बय्यिनात व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरात। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ आलिमन इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला फ़सुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल क़दर उलमाए किराम शुयूख़ इज़ाम औ दे तौहीद और द सुन्नत दे अज़ीम मरकज़ ता रागली मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। नन डेरा द खुशाली और मौका दा और ज़ द ख़्पलो आगा उलमाए किरामो چې د کومو په سرونو باندې دستاربندي شوې ده او په دې حسین محفل کې دا غي منګ راجم او زما د راتلو مقصد دا غي په دې خوشحالي کې د شرکتو چې زه هم د دې په دې خوشحالي کې شریک شم او د بیان هرگز نه مې اراده وا او نه مې خیالو او زما مخ کې دا سے خیستا او دا سے منور خلق ناستی
د دې علم ځان له یو ښایست یو ښکلا ده چې هغه د هغې د مخونو نه نمایه ده او دعا د الله رب العالمین دی د علم په زیور او په کالو باندې دو نور هم ښایسته کی. عزیزانو بیان بخو اغا زما د قائد او د شیخ او زمونږ د ټولو قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ دا غیبوی خو یو څو خبرې د هغې نه مخکې کول غواړم. رونو لوی عزت په جهان کې د علم دی او کله چې الله د آدم علیه السلام د عظمت او د فضیلت اظهار په ملائکو باندې کو نو هغه د علم په سبب کړی دی. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة. نو آدم علیہ السلام د فضیلت اظهار په علم شوی دی او د داود اور سلیمان علیہ السلام ذکر کوي قرآن نو سوئی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. البتہ تحقیق منگا داود او سلیمان علیہ السلام لا علم ورکڑیو او دغ علم نپس داغی دی جملے تو گورے قالا دواروی الحمدللہ الذی فضلنا. د تعریفونو لائق غزات تے چی منگلے فضیلت را کڑے دے پر ڈیرو مومنانو بندگانو باندے دا علم پا وجہ دا ڈیر لوی زینت تے ڈیر لوی عزت تے. او قرآن مقدس ہوئی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. او آیا برابر کی دیشی علم والا او جاہلان کیا سرچ علم دے او جاہلان آیا دوی برابر کی دیشی ہرگز نشی کے دے. امام رازی رحمہ اللہ ہوئی اللہ دا انداز دا پا وہ مقاماتو کی اختیار کرے دے. کلا اللہ ہوئی چنور غارمو سور برابر نہ دے کل لاوی رناو تیار برابر نہ دا کل لاوی چمڑیو جوندی برابر نہ دی کل داللہ قرآن ہوئی خبیث و طیب برابر نہ دی او کل داللہ قرآن ہوئی چه حلال و حرام برابر ندی دغ رنگ قرآن ہوئی چه عالم و جاہل برابر نشی کے دے. عالم لاللہ یو عزت ورکڑے دے یو شان ورکڑے دے یو مقام واللہ ورکڑے دے. حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یو عجیبہ نکتہ در تا ذکر کو با. قرآن مقدس دا حضرت سلیمان علیہ السلام تذکرہ کی وی حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم
لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دا آیت منگا بار بار اوریدلې ده، زما په ذهن کې یو خبره بار بار براتله چې دا خود سلیمان علیہ السلام معجزه ده چې سلیمان علیہ السلام را روان دی او د میګو په یو کلی په علاقه باندې تیریږي، نو دا یو میګي आवाज کوي چې اے میګو ادخلوا مساکنکم، خپلو خپلو کورونو ته وردن شئ. لا یحتمنکم سلیمان، سلیمان او دا لشکر تاسو نه چقی چرته د خپو د لاندې. نو دا خو علما وی چې دا د سلیمان علیہ السلام معجزه ده چې سلیمان علیہ السلام ته الله د دې میږي आवाज واورو او سلیمان علیہ السلام واوریدو. خدا خبره زما ذهن کې نه راتلا چې دی میږي سلیمان علیہ السلام څنګه پیژندو، دا غ نوم ورتلو. په دې خبره پوهیږئ دی میږي ته څنګه پته ولګی دا چې نوم یې واغېس چې اے ملګرو لاره ورکوي.